السلام علیکم. زه بتول خان خبرې کوم. زه د یو پښتنې کورنۍ سره تعلق لرم. زه د ژوب یم اور زه په اس بی کې یونیورسيټي کې سایکالوجي ډپارټمنټ کې یم اور زموږ ډېر آبجیکشنز دي اور ډېر پوینټس دا رنګه دي چې ډسیبل دي. په یونیورسيټي کې نورې مسلې هم دا رنګه دي چې ټارچر کون یا قوم پرستی فیوریټزم بے حد نو په دا ګردو شیانو باید موږ ډسکشن وکړو لیکن دا شیان نه ډسکس کېږي نو دا کوم چې زموږ ټاپک دی کوم سیمینار دی دغه به موږ ډسکس کړو. دغه سره ریلیټډ موږ دا خبره کوی سو ما په دا سیمینار کې یو پوینټ دی ته ورمخته کوي چې موږ یو انجونې ډېر سینسیټیو وي اور له هغو سره ډېر بلیک میلینګز شروع دي نو پر دا باندې موږ آبجیکشن اخیستی سو موږ پوینټ پر اخیستی سو چې دغه بلیک میلینګز چې شروع دي دا موږ یو ځای سیټل کړو یو ځای انجونې ته سکون ورکړو. نو انجونې سکون ورکول زموږ ډېر ضروري دی سله چې زموږ انجونې که په سکون کې نو بیا هغه سوسایټي ته سکون ورکوی سي چې هغه خپله په سکون کې نه وي نو هغه سوسایټي ته هرګز سکون نسي ورکوی مطلب منټلی یې نسي سټیبل کوی خپل کور والا خپل ګیدرینګز خپل فرینډز. نو ما دوی ته دا ویلی چې یو سایبر سیکیورټي برانچ یا SCIW یو برانچ دی ما ته دلې سر راوشوي چې ډېرو انجونو ته پرمیشن نه وي سایبر سیکیورټي آفس ته ورتګ غنه اجازت نه وي ورته نو هغه د دغه برانچ سره کانټیکټ کوی سي. دا برانچ والا مطلب تا مخته نه راولي لیکن ستا مسله در حل کوي لیکن دا برانچ پورې رسیدل هم موږ ته پرمیشن نسته سوسایټي کې ډېرو انجونو ته پرمیشن نسته نو پر دا باندې موږ یو دی سټینډ اخیستی سو چې دا برانچ والا یو کانټیکټ نمبر لینکس شان پر پیجز باندې پرنټ کړي اور یونیورسټیز کې هر سنګل پرسن هر فیمیل ته ورکړي چې ته په دا باندې خپل مسله حل کوی سي ته خپل پرابلم شیر کوی سي نو بیا به هغه خپل مسله ورسره حل کړي اور شیر به کړي هغه په سکون سي نو هغه خپل کور والا ته سکون ورکوی سي. ما ته یې چې بیخي ډېر دی لیکن باید چې دا ایونټ لږ نور امپروف سي لږ نور ښه سي. موږ لیډرز ډېر غټ لیډرز هیډ آف ډپارټمنټس هغه راسي اور جسټ سلایډز ریډ کړي په انګلیش کې اور هغه ریډینګ اور کیسه ختم سي. انګلیش زموږ قومي زبان اردو دی نو آی ډونټ تھنک سو چې پر سټیج باندې انګلیش ته موږ ډېر امپورټنس ورکو نه چې هر چا سر په خلاصه شي نو باید چې موږ اردو ته امپورټنټ ورکو. موږ په اردو کې هر شی ووایو چې د ګردو سر په خلاص سي دا ناست چې دي دغه لږ راویش سي دلته ګرد ویده دي زبون دی نه یې لکئ تی مزئ لایک دا پروګرام مطلب دا وایي چې دوی مطلب خلکو ته دا وروښیي چې ښځه څنګه په سکون کې اوسېدی سي اور دوی ډېر پاورفل دي د اسلام په پوینټ آف ویو باندې هم دوی ډېر هر چا مطلب دوی کوی چې هر شی د دوی حق سته دا ګر شیان دلته ډسکس ول لیکن مسله دا وه دا هر شی خو ډسکس وی لیکن دا شیان دا رنګه ډسکس ول هغه پوینټس دوی موږ ته راوښول کوم چې موږ خبر یو او موږ رښتینوالې خبر یو سوشل میډیا په ډکه ده هر دویم سکراولینګ بعد موږ ته هغه پوسټ راځي نیو پوینټس ګولډن ورډز نه ول ما نه کې ویلدل د نورو انجونو زه نه یم خبره نورو انجونو خپل بالکل خوب روان وي نو غور یې نه پر کوئ خودمختاره سي زموږ په سوسایټي کې باید چې څونه ښځې خودمختاره یي هغونې دي تر دا زیاته که موږ یو دی ښځې خودمختاره کو پر های پوسټس چې هغو ایجوکیشن نه وي لیکن هغه خودمختاره سي پر سوسایټي لیول نو هغه سوسایټي مطلب خرابې کړي چې هغو ریګولر بیسس باندې جویننګ نه یې ورکړي ایجوکیشن انسټیټیوټ ته پرسنالټي یې نه یې دونې ډیولپډ چې هغه د څلور خلکو تر مخ ودري او یو خبر وکړي لیکن موږ په سوسایټي کې ډېرې انجونې دا رنګه دي چې هغه رامخته سي دلته سبق وایه پرایویټ ایگزامس اور بیا رامخته سي بیا دلته پر سټیج باندې انګلیش ریډینګ وکړي 2-3 کلاسونه د بګنر لیول 1 لیول 2 اور دوی ته یې چې انګلیش هر شی د انګلیش هر شی نه د انګلیش جسټ یو لینګویج دی هغه رنګه پښتو هم یو لینګویج دی انګلیش ته دی د انګلیش والاو ویلیو ورکړې ده دغه رنګ موږ خپل پښتو ته ویلیو ورکوی سو موږ خپل پښتو رامخته کوی سو نو دلته که پښتانه یې که هر کاسټ ښیي هغه انګلیش رامخته کړي خپل پرسنالټي ښکاره کوون دپاره هغه انګلیش رامخته کړي په انګلیش کې خبرې شروع کړي اور څوک خبر یې څوک نه خبر ما چې دا پوینټ رامخته کوي نه د سایبر سیکیورټي نو یو څوک د دونې سټوډنټ تر مخ پر سټیج راځي باید چې هغه ته
د یو چا د سوال د جواب ورکولو خبرې یې پوائنٹس ورسره یې لیکن دا هغې چیز ہوئی ویلے ہاں بیٹا بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. واٹ افورڈ؟ 500 روپے رکشے کا کرایہ لگے گا سائبر سیکورٹی تک جانے کا. افورڈ سب کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے پرمیشن نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. اور ہمارے اسٹیج پہ آنے والے دی خبر سے ډېر انجونې وہ افورډ نه کر سکتے. واٹ افورډ؟ جس میں دا پتا کہ افورډ کوونو غا یو شی دی نه پرمیشنز نستا باعث بدای شي دوی خبر یا به زما خبر پراوره با اختیار هر څوک خپل د ماحول له حساب دي. د کلی انجونې خپل د کور اتھارټي لري لیکن په ښار کې ډېر کورونه ما دارنګه لیدلي دي چې د هغو میلز ډېر انټرفیر کوي په کچنز کې او په دارنګه مسلو کې چې د هغو ضرورت نه دی. هغه به په دا شیانو کې لږ خود مختاره نه وي چې مطلب دا به کږي په کور کې دا به راځي دا به نه راځي. په کلي کې دا شیان نه وي, مطلب د هغوغه یو کلیر ماحول وي. د ښځو کار دی څوک راځي څوک نه راځي, د نرانو څه کار دی په هغه کار کې. لیکن دلته بیا خلک دارنګه مطلب انډیپینډنټ دی, د خود مختاره دی, فیمیل سپیشل چې هغه یو پوسټ باندې یو مطلب هغه یو پوسټ باندې را مخته سي لکه ما د میم اگزامپل درکړي پر سټیج باندې خپل اوپینینز شیر کوی سي نو باید یو ګډ لیډرس وي. په دارنګه ایونټس کې موږ ته ډېر ګریټ اور ګډ لیډرس ګولډن ورډس ګولډن پوائنټس ورسره وي, هغه راسي پر سټیج او هغه له موږ سره ډسکشن وکړي.